الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب لا يزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمون استاسو بدغی مبارک ورځ باندې په دغه مبارک ساعت کې د یو عظیم عبادت لپاره د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل بارگاه کې قبول او مقبول فرمایي. د وخت اختصار د وجه نه بلا تمهید آغاز کوم د یو حدیث مبارک نه. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فرمان علی شان دے چې دا حدیث مبارک امام طبرانی په خپل معجم الاوسط کې ذکر کړي. محبوب کریم فرمائی چې تعجب دے او حیرانتیا دا د مؤمن په حال باندې، او نبی پاک فرمائی چې وجه دا دا چې مؤمن د بیماری نه یریږي. نبی پاک فرمائی زه په دې باندې تعجب کوم، او تعجب دی په دې باندې چې مسلمان د بیماری نه یریږي. او نبی پاک فرمائی چې کچره مسلمان ته دا پته ولګېده چې کله د خدای پاک طرف نه په ما باندې بیماری راشي، ما ته د دواړو جهانو څومره خیرونه برکتونه ملاویږي، او د بیماری د راتلو د وجه نه ما سره څومره نور مهربانیان روانیږي. نبی پاک فرمایي چې کچره مسلمان ته دا پته ولګېده نو مسلمان به ټول عمر د خپلې د بیماری په بیماری کې مبتلا کېدو دپاره دعاګانې شروع کړي، او دی به خوښوي چې کاش زه ټول عمر بیمار وای. کچره د بیمارو کم اجر و ثواب و مزید کم مهربانیان د خدای پاک طرف نکیږي. که بنده د بیمارو د بدلو پته ولګېده، مسلمان و په ټول عمر په دې باندې خوشحاله چې کاش زه ټول عمر بیمار وم. او نبی پاک مبارک په دې وخت کې په خندا شو، اسمان طرف ته وکتل. اصحابه کرامو چونکې د محبوب کریم نه دین اغستلو سره سره نبی پاک مبارک د اداګانو سره مینه محبت و. حضور نبی پاک مبارک صحابی رسول منظر کشی کئی فرمائی، محبوب کریم اسمان طرف ته وکتل او په خندا شو. عرض کیږي یا رسول الله د اسمان ته کتل
او بیا د ستاسو په مخ مبارک باندې خندا راتللو باره کې تاسو څه فرمایئ چې دا ولې محبوب کریم فرمایي چې ماله خندا په دې راله چې د اسمان نه یو دوه فرشتې راکوزې شوې او په جومات کې یو مؤمن تلاش کوي دواړه فرشتې چې هغه فلانکی مؤمن مونږ جومات کې وګورو خو چې کله جومات نه رالی نو فرشتو ته هغه ایماندار انسان میلاو نشو بارگاه الهی کې عرض وکړو یا رب العالمین چې د چا دپاره مونږ مقرر یو د فلانکي بنده حاضري وګورئ جومات ته راځي نه راځي مونځ په جمع سره کوي یا نه کوي رب کریمه جومات کې خو مونږ ونه موندو رب ذوالجلال ورته فرمایي چې هغه بیمار دی ځکه مانځله نه راغلی او ورته ویې فرمایي چې ای فرشتو دا کم بنده چې جمع له راتلو تاسو مغه جومات ته راغلی چې کم جومات کې به د جمع کولې او تاسو ته په نظر باندې رانغی د بیمارۍ د وجې نه دی چې کم جومات ته راتلو ثواب دی په جومات کې کم نوافلو ثواب و په جومات کې د کم د جمع ثواب دی د اونکو د بیمارۍ د وجې نه خو ای فرشتو تمام کې تمام اعمال تمام کې تمام اجرونه چې د جومات د راتلو د تلو د جمع کم حاصلول هغه ټول ول نام اعمال کې تاسو ولیکئ ځکه چې دغه د بیمارۍ د وجې نه پاتې شوی دی نو دغه فرمان علی شان کې مونږ ته عمده پیغام ملاویږي چې په دغه دور کې په دا ناس مخامخ چې څومره دي د اول صف نه واخله تر آخر صف پورې څوک هم ناست دي شاید چې یو نه یو بیماری د هر چا په بدن کې وي مخکې یو بیماری د عمر تېرېدو سره راتلې اوس انسان د بیمارو سره پیدا کیږي او بیا چې څومره عمر تېرېږي نو بیماریان یې ورسره آرام سره زیاتېږي هر څوک په څه نه څه بیماری کې مبتلا دی خو علما صوفیه کرام فرمایي چې لکه څنګه نعمت دا صحت یو عظیم نعمت دی فرمایي چې دا بیماریم یو عظیم نعمت دی څنګه صحت یو عظیم نعمت دی په دې باندې مونږه مخکې دوه بیانات کړي دي خو لیکن عمده شان دی علما لیکي صوفیه کرام لیکي د روایاتو په تناظر کې چې بیماریم یو لوی نعمت دی او مفتی امجد علی اعظمی رحمت الله علیه فرمایي چې دا نعمت ځکه دی چې ظاهري بیمارو د وجې نه د باطنی بیمارو شفا حاصلیږي چې کله یو انسان په ظاهري بیمار شي نو مسلمان خدای باطنی بیمار او باطنی بیماریان کمی دي صوفیه کرامو په ګوتو باندې شمارلی دي که هغه غیبت دی که چغلخوري ده که تکبر دی که لویي ده او که د بل مسلمان سره حسد دی که په ځمکه باندې فساد دی که د بل مسلمان حق وال دي دا ټول جمله هغه بیماریانې دي چې د انسان روح ته دا بیماریانې لګي خو د روح بیماریانو شفا د بدن د بیمارو کې پرته ده د دې د وجې نه باطني بیماریانو دپاره علاج پکار دی او د هغې علاج مختلف قسمه دي خو یو علاج پکې دا چې انسان ته کله بدني بیماری ولګېږي نو د هغې د وجې نه انسان ته یو دا نعمت میلاو شو چې د باطني بیمارو صفایي ورسره راځي او دا خبره هم د ستاسو نه پټه نه امام غزالی په خپل کتاب احیا کې لیکي چې فرعون د خدای یو وجه دعوه فرعون 400 سال د خدای دعوه کړې وه چې یو وجه دعوه چې په 400 کاله کې فرعون چرته بیمار شوی نه و او امام غزالی سے فرمایي چې د انسان په بدن کې لویي او تکبر د حاله ډېر زیاتېږي چې کله انسان همیشه دپاره صحیح سلامت وي او بیماری کې نه انسان په مزاج کې تکبر راځي لویي پکې راځي او د لویۍ
انتها بیا داوی چې انسان د خدای دعوه وکړي 400 کاله فرعون چرته بیمار شوی نو علما لیکي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د خدای دعوی وجه یو دعوه چې دی چرته په زړه باندې رنځور نو په بدن باندې رنځور نو د وجه نه د په خپل زړه کې چې کوم د تکبر انتها و هغه دې ته ورسېده چې اخر هم د خدای دعوه وکړه او امام غزالی سے خپل تجزیه لیکي په دې باندې امام غزالی سے فرمایي چې کچره فرعون په 400 کاله کې د نیم سر دردم پر راغلی وای د خدای دعوه خو پرېږده چې ته غلطه خبره به هم نه وای کړې تاسو ګورئ که نه انسان په زړه باندې جوړ بدن باندې جوړ اسباب و وسایل برابر انسان هوش او د حواس چې کم لګام دي هغه کم ځای ته ورسیږي او چې کله یو ورځ په سر درد راشي غوږ درد پر راشي د غاښ درد پر راشي انسان ځان ډېر بې بسه فیل کوي انسان ډېر محتاج فیل کوي چې زما دا حیثیت دی چې خبرې ما اسمان سره خبرې کوي او زما دا حیثیت دی چې سر درد را باندې راغلی بیا بستره کې پروت یم اچھا خبره کوله چې غاښ درد د ټول نه سخت درد د غاښ درد دی بل ملګری ورته وایي چې تا د غوږ درد نه لیدلی د غوږ درد یو خپل چې چا باندې کم درد راغلی وي د هغې درد ادراک انسان کړی وي احساس ورته میلاو شوی وي نو دې د وجې نه انسان ته دا لګي چې دا غاښ درد چې دی دا ډېر شدید درد دی او حقیقت هم شدید درد دی خو چې چا د غوږ درد تیر کړی وي هغه وایي چې نه د غاښ درد خو دومره نه دی د غوږ چې کم درد دی انسان چې کم انانیت دی انسان کې چې کم نفسانیت پروت دی د هغې علاج واحد انسان چې راټیټوي دا بیماری باندې راټیټېږي که چېرې فرعون په بیمارو کې چېرته مبتلا وی د به هېڅکله هم د خدای دعوه نه وای کړې نو ځکه علما لیکي چې دا انسان دپاره بیماري راتګ لکه ما عرض وکړو چې نن ما د څومره مخاطب او یا د ویډیو په ذریعه باندې څومره مخاطبین دي څوک ناڅوک په بیماری کې مبتلا دي خو حضور نبی پاک فرمایي چې که چېرې انسان ته دا پته ولګي چې بیماری د وجې نه ما سره خدای پاک نورې څومره مهربانیانې شاملی انسان به بیا دا خوښه وي چې همیشه دپاره زه بیمار وم نو غرض مدای حاضرینو چې کومې بیماریانې به موږ ستاسو باندې راځي او په کثرت سره بیماریانې دي مخکې به چا خبره کوله چې هارډ اټیک به چا باندې راتلو نو عمر به د شپېتو سره لګېدو چېره بس اخر هم هارډ اټیک ورته وشو څو کالو یار جي 50 کالو د 80 کالو د 80 کالو او په 13 ورځ باندې ما د 23 کالو عمر د یو زنانه چې غالبا چې یو ماشوم یو په دویم باندې امیدواره وه هارډ اټیک ورته وشو وفات شوه چې لاړم جنازې ته نو ما پوښتنه وکړه چې دا ولې ایجي هارډ اټیک ورته شوی د 23 کالو عمر کې هم هارډ اټیک نن سبا راځي 13 ورځ باندې ایجي بچي ته مو دعا کوم چې خیر شي ولې ایجي بیمار دی 1400 کالو ایجي بیمار دی شوګر ورته لګېدلی دی یا شوګر بیماریانې هارډ اټیک بلډ پریشر دا به د 80 کالو د عمر سره نږدې راتلی خو نن سبا زیاتې شوي دي د هغې وجوهات که چېرې مونږ یو تجزیه وکړی شو چې دا ولې داسې دومره بیماریانې زر زر راغلی هغې وجه دا ده چې مخکې ګناهونه کم نو د روحاني بیمارو علاج ظاهري بیماری ده نو مخکې روحاني بیماریانې کمې وې نو ظاهري بیماریانې به هم ډېرې لیټ راتلې اوس چونکې روحاني بیماریانې د ماشومتوب نه د موبایل او د انټرنیټ نه آغاز کیږي ځکه د بیماریانو لهر هم په ډېر په ځوانۍ عمرونو کې انسان ته لګېږي نو دې د وجې نه اگر چې موږ ستاسو مختلفو بیماریانو سره مخامخ کیږو خو لیکن د هغې باوجود هم د خدای پاک مهرباني دا ده چې ډېرې بیماریانې چې چا باندې راځي نو د هغې انسان باندې د خدای پاک مهرباني وي ګناهونه ورسره ریجېږي ګناهونه ورسره ختمیږي خو یو خبره به ورسره ضرور زه د یو روایت په تناظر کې وړاندې کم حضرت وهب بن منبه
رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت کئی فرمائی چې تیر شوی زمانہ کې یو زبرګو خدای پاک مقرب بندو 50 کاله په تواتر سره عبادت وکړو 50 کاله خو چې کله 50م کال شو نو خدای پاک په یو خطرناکه بیماری راوسته خالق و مالک ته لاس اوچت کو رب کریمه تا ما باندې خو ډېر احسانات دي زه خو د 50 کال خپل ځان ته ودرولم او قسمه قسم د عباداتو د نظرانو وړاندې کولو توفیق د ستا طرف نه نصیب شو خدای پاک په دې باندې پوه نه شوم چې دا 50 کاله بعد در باندې بیماری او دمره خطرناک بیماری ور راوستا رب ذوالجلال د فرشتو په ذریعه باندې هغه آگاہ کو ورته فرمایل رب العالمین پیغام ورته داو چې زما بندا 50 کاله تعالی ما په توفیق سره عبادت وکړو ما اراده وکړه چې دا بنده ما د لویو نیکانو خلکو په فهرست کې شمار شي نو هغه لویو مقربو بندگانو په فهرست کې شمار کولو دپاره ما په تا باندې د درجاتو بلندیو دپاره بیماری راوسته تا درجات په دې سره بلند شي زما لقا زما رضا تا په سجدو کې نصیب شوه خو لیکن علو مرتبه لوړه مرتبه دنګه مرتبه دا به تا ته هله حاصلېږي چې کله په انسان باندې بیماریان راشي او بیا فرشتو په ذریعه رب العالمین ورته ارشاد فرمایي ای زما بنده ای زما نیک بنده دا کومه بیماری مې چې په تا باندې راوسته مخکې نیکانو خلکو دا بیماریان ما نه په سوال باندې غوښتي دي او دا به چې رب کریمه هغه بیماریان مال راکا چې کومه بیماریانو باندې دستا د طرف نه لوړې مرتبه ملاویږي ای زما بنده دا بیماریان خدای پاک ورته ډېر عجیبه پیغام ورکوي چې دا بیماریان ما نه نیکانو بندگانو په خواست او په سوال باندې غوښتي دي او د سوال نه بعد مولا دا بیماریان ورکړي او درجات می بلند کړي ای زما نیک بنده تارا نه سوال نه کړي ما تعالی په خپل باندې دا بیماری درکړه غرض مدا حاضرینو چې انسان چې هر څومره د بیمارو سره شکار شي ایون تر دې پورې چې انسان د مختلفو رنځوریانو بیماریانو سره په کالونو باندې مقابله وکړي یا ساتي د دې دوه خټې لوی فایدې دي یو د انسان خپل اقرار کول شي رب کریمه ما په سینه کې ایمان پروت دی ځکه تا طرف نه په ما باندې ازمایش دی او دویمه یو لویه خبره دا ده چې که انسان ګناهګاري ګناهونه ورسره معاف کیږي او که انسان نیک انسان وي خدای پاک ولا علی جناب کې په عالی درجات ور نصیب کوي خو لیکن یو شرط به کې ضرور به زه وړاندې کوم او خپلو خبرو طرف ته به اختتام طرف ته ځم یو خبره به کې ضرور ده چې بیماریانې ګناهونه کله ختموي بیماریانې د انسان درجات کله بلندوي یاد ساتي د هغې دپاره ټول نه غټو شرایطو کې غټ شرط دا دی چې انسان به د بیماری ګیله او شکوه د خدای پاک نه کوي د خدای پاک نه به ګیلهمن نه او که د خدای پاک نه د ګیله وکړه نو بیماری خو هسې هم راغلی ده خو چې د بیماری کم ظاهري باطني دنیاوي اخروي کم فواید دي انسان دغه فوایدو نه محرومه پاتې شي سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم فرمان علی شان دے ترمذی حدیث مبارک دے حضور نبی پاک مبارک فرمائی چې کله یو انسان بیمار شي خدای پاک ولا دو فرشتې راولېږي چې کله دا فرشتې ولاړې وي حدیث پاک کې راځي چې کله بیمار پرسه دپاره څوک راشي او ورته ووایي چې حضرت څنګه یې نبی پاک فرمایي دا فرشتې ورته ولاړې دي
که چېرې د بیمار ورته ووایي چې د الله پاک لاک لاک شکر دی خدای مده دا بیمارونه وساتي خدای مده دې نه وساتي دا شته بیماري ده الله طرف نه ده خدای د ما نه په راضي شي څه نیک کلمات یې ویل نبی پاک فرمایي دا دوه فرشتې د دغه انسان د دنیا او د آخرت د خیر دپاره دعاګانې شروع کړي او بیا نبی پاک فرمایي که دا فرشتې ولاړې دي او یو کس ولا راغی ورته وایي څنګه یې حضرت او ورته ګیلې را شروع کړي چې دا مهنګایي ده او دعاګانې سختې دي او زه بیمار یم او بس دا دی فلانکی دی او ډینګلی دی او د خدای پاک نه شکوې شروع کړي ګیلې شروع کړي نبی پاک فرمایي دا فرشتې دغه انسان ته بد دعا کوي ورته وایي چې خدای د په همدغه حال باندې وساته چې دا کم حال باندې د خپل رب نه ناراضه یې د خپل رب نه شکوې کوي خدای د په دغه حال باندې وساته نو انسان بیمار هم وي تکلیف کې هم وي حالات هم په ټایټ وي خو هغې باوجود هم فرشتې ورته وي چې خدای د په دغې بدحالۍ کې وساته چې په دغې حال باندې ته د خپل رب نه ناراضه یې خدای هم تا نه ناراضه دی په همدغې حال کې باقي اوسېږه غرض مه دا چې علما فرمایي چې د جمله بیماریانو ته چې کومه د نعمت صورت ملاویږي او انسان ته د خیر و عافیت او د دنیا او د آخرت برکت ملاویږي خدای پاک نه به شکوه نه کې که وړه بیماري ده او که لویه بیماري ده خدای پاک شافی ذات دی شفا به غواړي خدای پاک کافی ذات دی کفایت به غواړي خدای پاک عافیت ورکوونکی د عافیت به غواړي خدای پاک نه به شکوه نه کوي خدای پاک چې صحت درکړی هم په امتحان کې وي او که اوس بیماری درکړه هم په امتحان کې وي او ام صاحب رضی الله تعالی عنها یو ورځ بیماره وه حضور نبی پاک مبارک پوښتنې له ورالو حضور نبی پاک ورته ارشاد فرمایي داسې رپېده ورته فرمایي تا باندې څه حال دی ام صاحب ورته عرض کوي یا رسول الله خدای پاک د تبه کې برکت وانه چوي تبه مه ده ځکه ګړبېږم نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایلی ای ام صاحب تبې ته بد دعا مه کوه تبې ته بد دعا مه کوه نبی پاک مبارک منی فرمایلی ده چې تبې ته او بیماری ته او بد دعا نه کوي په بدو ردو باندې به نه یادوي حضور نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې دا یو تبه په انسان باندې راشي د انسان داسې د ګناهونو نه پاکوي لکه یو بټۍ ته اور ته اوسپنه واچوي د زنګ او د خیرې ترې نه پاکېږي همدغه شان دی په یو تبې سره انسان د ګناهونو نه پاکېږي نبی پاک ورته وفرمایي بیماری ته کنځل مه کوه بیماری ته بدې ردې مه وایه بیماری ته بد دعا مه کوه انسان د ګناهونو نه داسې پاکوي لکه بټۍ اوسپنه د قسمه قسم زنګ او د ګندګۍ نه پاکوي تر دې پورې حضور نبی پاک مبارک موږ ته دا هم فرمایلی دي چې بیماری په بل چا باندې ده هغه ته خو اسم اجر ملاویږي بیماری په بل مسلمان باندې هغې ته خو اجر ملاویږي نبی پاک فرمایي که چېرې یو کس ما غواړي چې زه ورته میلاو شم خدای پاک فرمایي زه د بیمار سره یم بیمار پرسیله ورشه د بیمار سره زه میلاویږم که ما څوک غواړي زه چېرته یم رب العالمین فرمایي زه د بیمار سره میلاویږم بیمار پرسیله ورشه حضور نبی پاک مبارک مسلم حدیث مبارک دی حضور نبی پاک فرمایي یو کس دی او بیمار پرسی وکړه او په سحر کې یو بیمار له ورغی نبی پاک فرمایي ماښامه پورې 70,000 فرشتې د هغه انسان دپاره دعا کوي کم یو انسان چې د بل مسلمان بیمار پرسیله لاړو او نبی پاک فرمایي څوک د شپې چا بیمار پرسیله لاړو 70,000 فرشتې تر سحره پورې هغه انسان دپاره دعاګانې کوي څو چې د یو مسلمان بل مسلمان بیمار پرسیله لاړو علما لیکي چې د بیمار پرسې او د بیماری پوښتنې کوونکي دپاره دومره اجر او ثواب دی چې 70,000 فرشتې ورته دعاګانې کوي پته نه چې هغه بیمار دپاره به څومره دعاګانې کوي څو چې په بیماری کې مبتلا دی الله کریم خالق کائنات ته موږ له د بیمارو شفای کامله عاجله نصیب فرمایي خو که چېرې کمې بیماریانې زمونږ په دلته دي کورونو کې بیماران دي اسپتالونو کې بیماران دي الله کریم ده د هرې بیمارۍ په هره ساه او په هر قدم باندې د دواړو جهانو اجرونه او برکتونه زمونږ نصیب فرمایي او که چېرې دا ووایو چې دا بیماري دا انسان باندې راځي دا د ایمان علامت دی نو دا هم بې ځایه خبره نه وي خبره ترې ډېره زیاتې
او زه به دومره ووایم چې دا څو ورځو کې څه بیماریانو سره مبتلا خلک وفات شول، څه ډېرو خلکو د بیمارۍ د وجې نه په تکالیفو کې دي. ما گزارش دا وکړو چې په خطاب کې چې کومې بیماریانې راځي او انسان ته کم اجر او ثواب په دې باندې ملاویږي، انسان به دا خواهش لري چې کاش زه ټول عمر بیمار وای. الله کریم د موږ ستاسو د بیماران له شفا ورکړي او چې کومې بیماریانې دي الله کریم دې دواړه جهان باندې د هغې په مقابله کې مونږ نیکې بدلې نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریمه دو درې خبرې د ستا د کلام پاک او د ستا د حبیب کریم او حبیب لبیب د کلام نه او د حدیثو نه او د آثارو نه او د لوی لوی علماء کرام په حوالو باندې دو درې خبرې د بیمارۍ په حق کې وشوي. رب کریمه ټول نه اول مونږ ټول له عمل کو توفیق نصیب فرمایي. رب کریمه بیماران لا شفای کامله عاجله نصیب فرمایي. رب کریمه څومره اجرونه په مختلفو بیمارو باندې دي چې څوک کمه بیماری کې مبتلا دي، الله کریم د ټول ته اجر عظیم ور نصیب فرمایي. الله کریم د موږ دواړه جهان خیستو فرمایي. ډېرو خلکو دعاګانې غوښتي، څوک قرضدار دي، الله کریم دې قرضونه نه خلاص کړي، څوک بې کوره دي الله کریم د خپل کورونه ورکړي، څوک بې اولاده دي الله کریم د صالح اولاد ورکړي، چا د واده او د رشتې رکاوټ دی الله کریم دې رکاوټونه ختم فرمایي. نږدې او د لرې نه چې چا کم قسم دعاګانو التجا کړې ده الله کریم د هغوی نیک ارادې، نیک دعاګانې، نیک التجاعات په خپل عالی جناب کې قبول و منظور فرمایي. الله کریم په دغه نږدې ورځو کې او په لرو ورځو کې څوک وفات شوي دي، زموږ حقداران وفات شوي دي، مشران وفات شوي دي، والدین و مشایخ اساتذه وفات شوي دي، الله کریم د ټولو بخنه نصیب فرمایي. الله کریم د ټولو درجات عالیه نصیب فرمایي. ژوندي استادان، والدین، مشایخ او زموږ استاد و مشران الله کریم په ایمان او د صحت او د عافیت په نعمتونو باندې مالا مال فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.